अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब څنګه حال دی جی وعلیکم السلام خیریت دی تاسو خیر دی شکر دی ډاکټر صاحب د انفرټیلیټي یا بانچ په باره کې راته څه ووایي انفرټیلیټي او بانچ په باره کې څه ووایم مطلب مریضان تاسو وایي چې موږ علاج کړی دی او دومره ښه شي او دومره افیکاسي تاسو میډیسن کې دا مریضانو سره ښه کېږي په دې باره کې څه خیال دی انفرټیلیټي خو یو ځان له پوره علم دی د هغې مختلف کاسې دي مختلف مریضان یې فیمیل کې میل کې د هغې پرابلم دي زموږ الحمدلله دا اوسه پورې تقریبا 50 مریضان زموږ الحمدلله ماشاءالله ماشومان ها ډاکټر صاحب بل ته دا وایي چې بواسیر باره کې تاسو خیال دی لکه موږ زیات اورېدلي چې په هومیوپیتي کې د بواسیر ډېر ښه ټریټمنټ کېږي نو دې باره کې تاسو وایي بواسیر خو بادي بواسیر په څو پیسو باندې خوني بواسیر هم د درې قسم بواسیر دي نو په هومیوپیتي کې د بواسیر ښه ټریټمنټ کېږي داسې مریضان موږ له هم راغلي چې هغه اپریشن یې کړي دي او ناکامه شوي دي هغه د موږ ټریټمنټ شروع کړی دی الحمدلله هغه ښه دي او د اپریشن نه بغیر هم ښه دي ډېر زیات مریضان الحمدلله ښه دي ها ډاکټر صاحب بل ته د اوبیسټي موټاپا باره کې راته ووایي چې په دې کې د هومیوپیتیک ټریټمنټ شته نشته یا د دې څه ریزلټ کېدی شي موټاپا خو نن سبا یو غټه ایشو راښوې ده ځکه چې سمرګونه ډېر سوي شوي دي او زنانه او نارینه ټول چې کوم ځای لکه دغه نه کار کوي نه دغه نشته ورزش نشته خوراکونه فاسټ فوډ خوراکونه دي خطرناک نو په دې وجه باندې د هغې په هومیوپیتي کې ښه ټریټمنټ شته اوبیسټي لپاره خو مطلب چې هغه لږ فعال هم غواړي که نه یوازې په دوا نه بدن نه کېږي پکار چې مریض هم تعاون وکړي او دا ښه خبره چې ورزش خپل وکړي که نه ریګولر اکسرسایز شروع کړي میډیسن سره استعمال کړي او په خوراک کې لږ احتیاط وکړي انشاءالله کېږي بل ډاکټر صاحب معدې باره کې تاسو ته هم پته ده چې نن سبا په هر کور کې دوه درې بیماریان دي زیاتره کسان وایي چې موږ ګولۍ خورو نو معده ټیکي او چې نه خورو نو مسله هغه شان برقراري نو ستاسو هومیوپیتیک داسې میډیسن شته چې عمر بر له هغې هغه مسله ورسره حل شي نوي صاحب عمر بر له خو الله ته پته ده خو بهرحال د مریضانو د معدې مریضان چې نن سبا اصل خبره صحیح ده ډېر سیوا دي هغه هم دغه مخکې چې ما کومه خبره وکړه د خوراکونه زموږ خاص کر ډېر بهترینه دي که نه مطلب ډېر زیات مطلب چې داسې خوراکونه موږ کوو چې هغه زموږ د معدې لپاره بل مریض هم اوورلوډ کوو مطلب چې باید وسې کوشش کوو یا بس بل څه کوو چې دا شی به ډېر راشي دا شی وپړسېږي دا معده وپړسېږي دا په دې باندې موږ خپله معده خرابوو خاص کر ته په خپله باندې موږ په بایپاس میډر خوراکونه کوي دې خوراکونو په وجه باندې زموږ معدې خرابې دي او دې نه علاوه زموږ ټینشن ذهني ټینشنونه هم سوا دي نو په هومیوپیتي کې د معدې زبردست ټریټمنټ شته زبردست ټریټمنټ انشاءالله چې 15-20 ورځې ټریټمنټ تاسو وارئ نو ستاسو کوم مسلې مې انشاءالله ټیک کېږي ورسره الله به ټیک کړي انشاءالله مهرباني ډاکټر صاحب بل ډاکټر صاحب آخري تپوس مې کوو د مردانه کمزورۍ یا ټیل پڼ باره کې تاسو ته هم پته چې تاسو ډېر زیات کالونه راځي خلک لینک ته راځي تپوسونه کوي دې باره کې خلک پریشان هم وي نو تاسو د دې باره کې څه میسج کنوی کوئ مردانه کمزوري خو نن سبا د سمارټ فون په وجه باندې ډېر زیاته سیوا شوې ده نو په دې وجه باندې زه خو دا لاول د والدینو ته او مطلب چې د ماشومانو بچو ته بچیانو ته دا زما پیغام دی تاسو سمارټ فون استعمال کم کوئ مطلب چې د هغې نیګیټیو استعمال کم کوئ نور استعمالوئ ځکه ستاسو سټډي لپاره استعمالېږي دغه لپاره نو نیګیټیو استعمال د هغې ډېر کم کوئ چې ستاسو دا پرابلمس چې کوم دی دا حل شي او دې نه علاوه چې کوم دی ټینشن ډېر مالئ او دا سیز چې کوم دی لکه مردانه کمزوري ډېر زیاته په دې ورپسې کېږي نو تاسو خامخا د 12 سال 15 سال 18 سال 22 سال مریضان باندې راځي ماشومان چې دا مردانه کمزوري ده نو دا د افسوس خبره ډېره غټه ده دا اورېدله تا ته څه پته تا مردانه کمزوري ته خو له څه شته نه تا واده نه دی کړی بل څه نه دي کړي نو په دې وجه باندې تاسو مهرباني وکړئ د احتیاط وکړئ د سمارټ فون د هغه استعمال چې دی په دې کې د هغې غټ کردار دی په هومیوپیتي کې د مردانه کمزورۍ ښه ټریټمنټ کېږي 2-3 میاشتې ټریټمنټ هغسته غټ نشانه ټیک کېږي خو د هغې سره سره چې کوم دی نو لکه دا سمارټ فون د غلط استعمال چې دی دا زما ریکویسټ دی ماشومانو ته بچیانو ته او والدینو ته چې په دې باندې نظر واچوي خپل ماشومان ډېره مهرباني